زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، دا کومه موجوده اسلامی میاشت چې شروع شوه دې ته په عربی کې محرم الحرام وی، او نن د محرم الحرام 1447 هجری لومبی تاریخ دی. یکم محرم الحرام 1447 هجری نن شروع شوه. د اسلامی کال دا لومبی میاشت ده او دې میاشت سره اسلامی کالم شروع شو. اگر چې منګه خلق د اسلامی کال نه او د اسلامی میاشتو نه اکثر مرګري نه خبر دي، او کم چې زمنګ رواج دی او ولوکی نه لوی نه د بوډا نه معلوم دی اکثر تا ناغه منګه دا جنوري او فروری او مارچ او اپریل دغه میاشتې ورته معلومي ده وي دا 2025 عیسوي دی. خلکو ته دا ټولو ته معلومه ده. ماشوم لوی ته ووایه هلکه دا کال میاشتې ووایه د جنورۍ نه به شروع شي او په دسمبر به یې راته ختم کي، او که ورته وی اسلامي میاشتې راته ووایه نو ماشومان او ځوانان څه کوي چې بوډاګانو لم نه ورځي، نه دي خبر د هغې نه. او حقیقت که وهابونه دي صاحب موږ وګورو نو د اسلامی میاشتو ګورې د مسلمان دپاره ډېر لوی اهمیت دی، او اهمیت یې د دې نه اندازه ته د دې خبرې نه ولګوه چې موږ او تاسو یو مسلمانان، بیا یو د الله بندگان، بیا د الله رب العالمین د طرف نه په دې مسلمان باندې عبادات بعضې فرض دی او لازم دی، او دی به دا عبادات خامخا کوي. اوس د عباداتو طور طریقه به دا موږ ته دین او اسلام او شریعت ښولې ده، نو د هغې شریعت مطابق چې ته کوم احکامات کې ابه الله ته منظور وي. لکه مثال بیا یو ابولی صاحب والو، اوس نن د جمعې ورځ ده، تا ته دا معلومه ده چې دا د جمعې ورځ ده، بیا د جمعې دا خپل ټیم د ماسپښین دی، تا ته معلوم دی، نو ته دا د رالی د پیښور نه رالی یا زمون قاري صاحب دی محترم د پیښور نه رالل، دا موږ ته دا پته لګي چې دا جمعې ورځ ده او بیا د جمعې نن اهم مونځ دی، نو معلومات دي راته. خو دا معلومات موږ ته نه نو موږ نه جمعه پیژنو، نه زیارت پیژنو، نه خالی پیژنو، بیا به ته دا طریقه نه وي. نو دا زده کول په انسان او په مسلمان لازم دي دا وختونه. دقه شان د اسلامی کال دا میاشتې دا فرض کفایي دي چې خلک به زده کوي، کو زده یې نه کړل ګناهګار به وي. ولې؟ د هغې غټه وجه دا ده رونو چې دې اسلامي میاشتو سره زموږ عبادات مختص دي. اوس کو ما ته دا پته نه لګي چې د رمضان المبارک میاشت کمه ده، زه شمیر نه کوم، زه زده کړه نه کوم، زه به د رمضان روجې څو نیسم چې دونې نه وي سخت ګناهګارې د اهم عبادت دی د روجې پرېښوده. نو تا ته پته لګي چې دا د روجې میاشت ده چې د رمضان المبارک ورته موږ وایو. بیا ورپسې روجې پسې دا عید الفطر میاشت ده، نو تا ته پته لګي چې دا عید الفطر لومبی تاریخ دی، نو ته په هغې باندې مونځ وکړې. دقه شان د حج دپاره مخصوص ورځې دي چې هغه د اسلامي میاشتې سره مختص دي چې د ذوالحجې د 8 تاریخ نه شروع شي تر د 14 تاریخه پورې. دا د حج هغه ورځې دي چې د اسلامي میاشت سره د هغې تعلق دی، دا زده کړه ضروري ده. خو اوس تا ته پته نه لګي چې ذوالحجه څه ته وایي، ته به حج څه وکړې. علی هذا القیاس نو ګورې رونو دا یاد ساته د اسلامی میاشتو سره زمونږ او ستاسو عبادات مختص دي، نو دا به زده کړه خامخا کوو، دا به زده کوو خامخا. زمونږ لوی بدقسمتي دا ده چې موږ د دې نه نه یو خبر. زه نن دا وایم خیر تاسو خو نیکان خلک یې، علماو سره جوړ خلک یې، دا د په وخت د جمعې مونځ له راغلی یې، تاسو ته پته لګي. خو اکثر ملګرو ته دا پته نه لګي چې نن زمونږ د اسلامي کال د 1447 لومبی تاریخ دی او د محرم الحرام میاشت شروع شوه.
دا به ډېرو کمو کسانو ته پته لګي. دا زمونږ ډېر لوی بدقسمتي دي، دا زمونږ ډېر لوی قمقلي ده. نو دا برونو خامخا زده کوئ، د دې زده کړه دا په مسلمان باندې لازم ده. ښه زما ورونو، ستاسو د ذهن دپاره یو خبره کوم، بیا وروسته زما یو موضوع ده هغه درته بیانوم، هغه ډېره اهمه ده. دا اسلامي میاشتې چې دا کم منګه وایو، دا کم اسلامی کال دی، لکه څنګه چې تاسو وایي دا 2011 دی او دا 15 دی او دا 20 دی او دا 22 دی او دا لکه نن دا 2025 دی، دا خو موږ ته پته لګي. او د دې اندازه راته دا لګي چې دا د پخوانه دا را روانه ده، موږ ورته عیسوي وایو. نو د دې دا تاریخ دی چې دا 2025 عیسوي. دوی دا وایي چې دوی کله د انګریزان لیکي نو دوی 225 AD وسره ولیکي، داسې د AD وسره ولیکي. نو د دوی دا مقصد دی د دې AD چې دا 2025 225 AD د دې دا مطلب دی چې AD نه ماته after the death of مسیح. دا غوی خدا عقیدې دي چې د عیسی علیه السلام د مرګ نه پس دا دوی حسابوي، یا د عیسی علیه السلام دا پیدایش نه دا دوی حسابوي چې د عیسی علیه السلام 2025 سال وشو چې هغه پیدا شوی دی. هغوی د دې نه حساب کوي، د هغوی دا حساب کتاب دی. نو عیسوي کال د دقې نه حساب کتاب د هغوی جنګوي. زمونږه چې دا کم 1447 هجري دا نن شروع شو، نن یکم محرم الحرام دی. دا څنګه شروع شوی دی؟ د دې لږ مختصر شان تاریخ واره او دا زده کړئ او دا تاسو دپاره ډېره لویه فایده به درکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې خو ټیک ته د رمضان المبارک دا میاشم وه او دقه شان دا نور میاشتې وي. دا یوازې رسول الله مبارک نه، په قرآن شریف کې الله وی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. وی دا الله په نیز باندې په کال کې 12 میاشتې دي. فی کتاب الله، دا الله په کتاب کې، دا الله په علم کې 12 میاشتې دي. دا کله پیدا شوي دي؟ نو الله وی ګورئ، دا د 10مې سپارې آیات دی چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی یوم خلق السماوات والارض، چې دا کله نه الله د ځمکه او اسمان پیدا کړی دی. دا ځمکه او اسمان کله پیدا دی؟ وهاب ګل حاجي صاحب دا زمونږ د تصور نه بهر دي، موږ د دې شمیر نشو کولی چې دا کله پیدا دی. دا هغې وخت نه الله رب العالمین دا 12 میاشتې پیدا کړي دي. دا د اوس نه دي. اوس چې دا کم تعین او دا کم ترتیب دی، نو دا د رسول الله مبارک په دور کې نو، دا د حضرت ابوبکر صدیق په دور کې نو. دا داسې چل بیاو شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کله راغی او بکر صدیق وفات شو، نو حضرت عمر ډیر زیات هوښیار و. نو هغه د صحابو یو ګڼ جماعت را جمع کړ او هغوی ته وویل چې موږ یو تاریخ مختص کوو اسلامي، د دې دپاره موږ د کم وخت نه شروع کو او په څه طریقه شروع کو. نو صحابه را جمع کړل. نو بعضې صحابه ورته دا رایې ورکړه چې داسې چل به وکړو دا تاریخ په موږ شروع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې نه وکړو. د بعضې صحابو دا رایه وه. بعضې صحابو پکې وویل یاره دا رایه ټیک نه ده، داسې چل به وکړو چې نبي علیه السلام د ټولو نه لوی مقام او منصب چې میلو شوي دی نبوت، چې د 40 کالو په عمر کې میلو شو، نو د دې نبوت نه به موږ دا اسلامي کال شروع کړو. په هغې هم صحابو رایه رانله او د هغې څه وجه مې اوس چونکې وخت نشته او زما یو مقصدي خبره ستاسو ذهن کې راچول دي، نو زه د هغې د وجې زه دا تاریخ تاسو ته نشم بیانولی، انشاءالله چېرته بیا راته بیان کړم. درېیمو صحابو دا رایه ورکړه، وایي داسې چل به وکړو چې د رسول الله مبارک وفات کله شوی دی، نو د دې نه به موږ دا تاریخ شروع کړو. نو په هغې هم د صحابو رایه رانله. په دې صحابو کې یو ډېر علم والا صحابیو او علم والا ورته په دې وجه ویم چې دا رسول الله مبارک وي چې انا مدینة العلم وعلی بابها، زه د علم
دغه مقلایم وعلی بابها او علی دغه دروازه ده. نو د علم لوی شان الله علی رضی الله تعالی عنہ ورکو. علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته وی دا څه چل به وکړو چې د رسول الله پیدایش په خپل ځای یو ډیر لوی مقام دی، خو دې کې موږ د یهودو سره مشابهت کوو، ځکه چې نصارا عیسایان دوی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش دغه کوي، نو هغوی سره مشابهت په دې کې نه کوو. بیا نبوت، نو نبوت ډیر لوی مقام دی، ډیره لویه مرتبه ده او ډیر لوی دغه دی، خو په دې نه کوو. نو بیا د رسول الله وفات، نو صحابه وی یاره په دې نه دی پکار. نو علی وی پس علی رضی الله تعالی عنہ ته زما ذهن کې یو رائے راغلی ده، هغه دا ده چې دی دین ته او د اسلام ته او د رسول الله دی مبارک دی شریعت ته کم لوی مقام چې میلو شو، او الله د رسول الله مبارک دا شریعت په ټول دنیا کې خور کو او ټول دنیا ته دا شریعت ورسېده، نو داغي یو مبارک عمل د رسول الله مبارک چې داغي د وجه دا دین الله اوچت کو، هغه مبارک عمل دو چې رسول الله مبارک د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړ. نو د هجرت د برکت الله دین ډیر لوی اوچت کړ، او د هجرت نه پس ګور یاد ساته د جهادونه بیا شروع شوي دي او دین ترقی شروع کړی ده. نو علی رضی الله تعالی عنہ چې دا خبرو کړل، حضرت عمر وته ستا مقصد دا دی چې د هجرت نه دا تاریخ مونږ شروع کړو. یا وی بالکل په دې باندې زمام دارای ده چې مونږ به اسلامی تاریخ د هجرت نه شروع کو. نو چې د رسول الله مبارک د کم وخت نه هجرت شوی دی دا به مونږ حساب کو، د دینه به دا تاریخ اسلامی جوړ کو. او د میاشتو تعین صحابه کې اصل د محرم نه شروع کړه او په ذوالحجه باندې دا ختم کړه. محرم الحرام، دویم واپس سفر المظفر، بیا واپس دریم نمبر ربیع الاول، څلورم نمبر ربیع الثانی، پنځم نمبر جماد الاول، شپږم نمبر جماد الثانی، اووم نمبر رجب، اتم نمبر شعبان، نهم نمبر رمضان، لسم نمبر شوال، یولسم نمبر ذیقعده او دولسم نمبر ذوالحجه. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د دې میاشتو دا ترتیب او د هجرت دا سال شروع شو. نو ما ته وګورئ د هجری لومبي کال د هجرت د لومبي کال نه شروع کړ او دغه سلسله را روانه وه حتی چې نن دور ته راورسېده. نو د رسول الله مبارک د مکې مکرمې ته د مدینې منورې د هجرت 1440 کال نن شروع شو. زما په خیال انشاءالله تاسو به زما په مقصد باندې رسېدلی او په خبره باندې به رسېدلی. نو د دې هجري کال دا تعین او دا جوړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دور نه شروع شوه او الحمدلله د مسلمانانو په منځ کې دغه خبره شروع ده. اکثر مسلمانانو ته دغه تاریخونه یاد دي او په دغه باندې زمونږ لګیا دي، هغه عبادات هم شروع دي او عبادات هم روان دي او انشاءالله د قیامت د ورځې پورې چې مسلمان وي دغه عبادت په دغه ترتیب باندې وي. الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي. نو زما عزتمند ورونو، نن یکم محرم الحرام سن 1447 هجری لومبۍ ورځ ده. بیا د هر میاشت بل یو فضیلت دی. د محرم الحرام هم د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. لومبۍ مقام کې دا وورئ چې دا آیات ته کوم ما بیان کړ چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. په دې کې څلور میاشتې ډېرې د قدر او د عزت دي. نو دا خو الله په قرآن کې ویلي دي. بیا رسول الله مبارک د دې میاشتو تعین کړی دی. هغه میاشتې کومې دي ما ته وګورئ. اول یې راته زه عربۍ کې ویم، بیا به یې راته پښتو کې د هغې دغه وکړم. یو په هغې کې ذیقعده ده، دویم نمبر ذوالحجه ده، دریم نمبر دا نن محرم چې شروع شو دا ده. دا درې واړه په یو ترتیب باندې دي او یو پکې یو بله میاشت ده چې هغې ته موږ په عربۍ کې رجب المرجب وایو او تاسو پښتانه ورته وایه د زبرګې میاشت وایې، د زبرګې میاشت وایې. دا څلور میاشتې د حرمت او د عزت ولې دي؟ الله وله ورکړي دي، الله وله دا شان ورکړی دی.
اوس پکې ته ولې نو الله کړی دی الله نه تاسو کا خدا سلور میاشتې پکې عزت مندي نو هغه سلور میاشتو کې دا محرم الحرام د عزت او د اکرام او د تقویم میاشت یو دا ده. دویم نمبر په دې میاشت کې زمونږ بعض علما وي او بعض د احادیثو نه ثابت دي چې دی محرم په میاشت کې او د دې یو تاریخ را روان دی 10 نمبر چې موږ ته 10 محرم الحرام وایو پښتو کې ته موږ د عاشوري 10 تاریخ وایو. په دغه 10 تاریخ څه عجیبه واقعات شوي دي څه عظیم واقعات شوي دي ان شاء الله بل جمعه پکې راځي نو هغه 10 عظیم واقعات پر تزه ان شاء الله په آینده جمعه کې بیانو. نو یو د دې میاشتې خصوصیت دا دی چې په دې کې په 10 تاریخ عظیم واقعات شوي. دویم نمبر د دې خصوصیت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خاندان نبوت چې د رسول الله مبارک کم خاندان دی د هغه خاندان نبوت 2 زنانه او نارینه د دې محرم په 10 تاریخ باندې د یو ډیر عظیم او د یو ډیر لوی مقام والا مرتبه چې د شهادت ته پاغي باندې الله هغوی له شهادت ورکړي. نو د محرم دویم نمبر لوی مقام او فضیلت د دې د وجه دی. یو بل واقعیا شوی دا مونږ خو چون کې د بعض خلکو د وجه بس زمونږ په دې ذهن باندې دې د پاره لګ دا ذهن کولو کې دا خبره بس ورده چیرې د محرم د میاشو د حسنینو کریمینو مبارکینو د وجه دا ډیر لوی عزت لري ډیر لوی شان لري ډیر لوی مقام لري. زمونږ استاد ذهن کې د بعض فرقې د وجه دا خبره ناسته خدا یاد ساته بشکا دی کې شک نشته د رسول الله مبارک خاندان نبوت داغوی سره مینا داغوی سره محبت دا د ایمان جز دی د ایمان جز دا د ایمان یو اهمه حصہ دا به یاد ساته بشک داغوی سره به زمون مینم وی اغوی سره محبت هم ساتي کو دی او نه ساتو والله العظیم لوی عظیم ګناګار او زای اکثر خبره کومه سجانه دا وره چې د خاندان نبوت ډیر لوی شان دی ډیر لوی مقام دی. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دین د پاره ډیر لوی قرباني ورکړي ډیر لوی قرباني د نبوت نه پس چې کومه قرباني رسول الله مبارک تر د مرګ پورې ورکړي دي دا د تاریخ یو عظیمه حصہ ده د اسلام یو عظیمه حصہ ده د تاریخ یو عظیمه حصہ ده. رسول الله مبارک ډیر تکلیفات ډیر قرباني ورکړي دي دا غي بیان کول دا وخت مناسب هم نه دی او نه کول شم خو تاسو په خپل سوچو کې چې د طائف واقعا ځان تراواله چې د رسول الله مبارک وجود مبارک د وینو نه ډک شو سر مبارک نه ویني رواني دي باقاعده په نص د حدیث ثابت ده. بیا رسول الله مبارک دې ته وګوره چې خپل وطن پرې خودل دا صرف د خلی خبرې نه دي دا چې ربانه کله راشي او په زور د خپل وطن او د کلی او د کور نو بیا وتا ته پته ولګي ډېر سخت امتحان دی الله دې د دې امتحان نو ساتي ګران کار دی. بیا د هجرت نه پس مکی مکرمه مدینه منوره ته تک بیا الته د غزوه بدر اسجانه ډیر سخت جهاد راغلی دی. رسول الله مبارک د بدن نه کپړه پروت د الله ته په جلا باندې دا صادر پری وته الله ته دومره جلل د غزوه بدر بیان او واقعا راغلی دا. بیا د احد واقعا الله اکبر زویم داغي د پاره وګونه پکار دي چې ووري دا وګونه غني شوري دي داغي د پاره جب پکار دي چې هغه واقعا بیان کی چې هغه د احد په میدان کې کم ظلم د رسول الله مبارک د صحابه سره رسول الله مبارک سره شوی دي هغه سترګي چې داغي تلی دلو کې په کتابونو کې دا نشتا د رسول الله مبارک داغه مبارک وجود نه غاخونه مبارک پروتي دي په سر کې کړه ورنه نوته دا څومره لوی تکلیف دی. بیا د احد نه پس بیا غزوه خندق
یار لوی تکلیف ته د رسول الله مبارک خپل ګیډې ته کانی تړلې دي الا هاذا القياس زبر تکما کما یادوم او ما ته وګورئ دا تاسو یو خبرې تراولم چې د خاندان نبوت سره به محبت ساتو مینه به ساتو رسول الله مبارک چې دا څومره تکلیفات راغلي دي د دې سوال یې موږ نه دی کړی چې تاسو محبت ما سره ساتئ یا زما د دې نه دی ویلي زه وی د دې سوال نه کوم خو زه نه یو سوال کوم یو سوال رسول الله مبارک یو دا د قرآن شریف حصہ ده فاروق جانا په 19 سپاره کې غالبا د آیات دی چې زه تاسو نه سوال د هیڅ شي زده کوم چې دا ما دومره قرباني ورکړي خو د یو سوال نه کوم قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده قربا څه سپاره 19 ده غالبا قل لا اسالکم علیه اجرا ای زه د احد د وینو هغه سوال تاسو نه نکوم زه د بدر د وینو هغه سوال تاسو نه نکوم زه د طائف په هغه کالو کې چې کم کانی په مالک د باران را وریدلی زه تاسو نه د هغې سوال نکوم زه کو تاسو سوال کوم د یو خبرې تاسو ټولو نه د قیامت د ورځې پورې مسلمانانو سوال کوم چې قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى زه صرف د دې سوال کوم چې زما د اهل بیت سره مینه ساتي الله اکبر الا الموده فی القربى زما د خاندان نبوت سره مینه ساتي محبت و سره ساتي زره نور سوال نکوم خو د دې سوال د نکوم رسول الله مبارک وي چې زما د خاندان نبوت سره مینه ساتي نو د خاندان نبوت سره مینه ساتل دا د ایمان جز دی لازم جز دی دا به موږ ساتو او د کم سړي په زړه کې د خاندان نبوت مینه نه وي قسم په خدای کو په دې کې ایمان نو د هغې سره به مینه موږ ساتو محبت په ساتو بېشکه نو دا حقیقت دی چې د رسول الله مبارک دغه خاندان نبوت ته په دې محرم الحرام په 10 تاریخ ډېر لوی تکلیف رسېدلی دی ابا انشاءالله آینده جمعو کې بیان کړو نو هغه خو په خپل ځای خو دین به صرف د یو شیز پورې نه مختص کې بلکې د دین هر یو پهلو او هر یو الخ ته به ګوري څنګه چې په 10 تاریخ دغه عظیمه واقعه شوې ده دقه شان په یکم محرم الحرام یو عظیمه واقعه شوې ده چې دا نن کم تاریخ دی دا نن کم زموږ یکم محرم الحرام دی په دې یکم محرم الحرام یو عظیمه واقعه بله شوې ده موږ د هغې نه یو خبر ما تاسو ته ووې دا د څه د وجې دا د یو خاص فرقې د وجې چې هغوی بس زموږ په ذهن باندې دا خبرې راسوري کړي دي او دا دغه دي ماتمونه دي او دا وهل دي او دا ټکول دي او دا شربتونه دي او دا پلانکي او دا یونګري دي هغې راسوره کړې ده خدای نه راسوره کړې چې ته د دین هر یو پهلو ته ګوره په یکم محرم الحرام باندې یو عظیمه واقعه سن 24 هجری یکم محرم الحرام باندې شوی هغه څه شوې ده اسد جانه هغه د رسول الله مبارک سقر مبارک مراد رسول خلیفه ثانی او د رسول الله مبارک د مینې او د محبت د جون یارم او د مرګ نه پسم یارم او د جنت ته د ورتلو یارم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یکم محرم الحرام سن 24 هجری باندې شهید شوی داغه شهادت هم په یکم محرم الحرام موږ د دې نه یو خبر نو مسلمان لا مؤمن لا او الله سره د مینې محبت کوونکي د رسول الله سره د مینې محبت کوونکي او د صحابه کرامو سره د مینې محبت کوونکي لدا پکار دي چې دې خبرو نه ځان خبر کی او دا په زړه کې راولي ماتمونه ګوره په اسلام کې نشته خیر په دې به مونږ آینده جمعه بیان کوو خو یو سوچ او یو فکر به دې زړه کې راولي چې دین او د اسلام دپاره ډېر عظیم واقعات شوي دي نو دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق خبره به ذهن کې ساتي داغه تاریخ خو ډېر لوی دی او قسم دی علماو په غټ غټ داغه په جون باندې کتابونه لیکلي دي نو موږ سره نه دومره وخت شته او نه دومره علم شته چې موږ داغه تاریخ تاسو ته بیان کو خو صرف تاسو د ذهن کې یو څو خبرې داغه د جون متعلق کینو ما چې تاسو په ذهن کې داغه شان او مقام نور م الله زیات کی الله دې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شان او مقام نور مچت کی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د مکې مکرمه اوسیدونکو
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پناهم پوش کې خاندان یو ځای شوی دی. نهم نیکه د حضرت عمر او د رسول الله مبارک یو خبره ودا یاد ساتي. نو د رسول الله مبارک سره پناهم پوش کې دا پوش یو ځای شوی دی. ډیر عظیم انسانو، ډیر لوی انسانو، مقام یې راته بیانوم، مرتبه یې بیانوم. خدا الله عجیبه یو شان دی او الله دا خپل خدایي دی دنیا ته ښیي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عمر او د پلار نوم یې خطاب او لقب فاروق، هر یو برته دغه چې دا ورته څنګه میلاو شو، او کنیت ابو حفص رضی الله تعالی عنہ. عمر یې نومو، پلار ولې نوم عمر یې خو د پلار نوم یې خطاب او لقب دا ولې رسول الله مبارک ورکړو فاروق. فاروق معنا څه؟ فاروق تعالی د خپل نوم لقب درځي دې څه معنا ده؟ فاروق معنا دا یاد کړه د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی. حق بم تا ته واضح کوي او باطل بم تا ته واضح کوي. د عمر دا شانو چې حق او باطل یې واضح کړي دي دنیا ته. نو رسول الله مبارک ول فاروق لقب کې خو ده. ابو حفص وته ولي وي. نو زمونږ د علما وی دا د دوه وجو وته وی حفص ابو حفص د حفص پلار. نو دا یو د نسبی رشتې په وجه وته وی ځکه چې د یو لور و داغي نوم حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها او هغه زمونږ استاد مور بیوا. څنګه مور بیوا؟ د رسول الله مبارک بیبي وا. نو داغي ډیر لوی شانو. ګوره د خلورم وا خو په یو بل نسبت د مور ځکه چې د نبی علیه السلام بیبیانې په قرآن شریف کې الله څه وایي؟ وازواجه امهاتهم. د نبی علیه السلام بیبیانې دا د امت میندې. لکه څنګه یې د دې برته یو مثال ویم، لکه دومره لوی شان لري، دومره لوی مقام لري. بعضې رشتې دي چې هغه سړی کوي، لکه د ترور لور ده، ماما لور ده وغیره وغیره، تاسو ته د هغې پته لګي. بعضې رشتې دي چې هغه ابدالابد حرامي دي. په هغې کې یو رشته څه شي؟ دغه مور ده. مور په انسان باندې ابدالابد حرامه ده. اگر چې دا دور ډېر خطرناک دی سجان، دا موږ په دې سوشل میډیا باندې بعضې خبرې اورو، یقین په خدای وکړه کو په دې لو سپیکر د کولو دي. داسې یو دور راغلی دی ستاسو ته خبره کوم، او دا زمونږ ډېره لویه بدقسمتي ده، دا زمونږ ډېره لویه بدبختي ده. او دا د څه د وجې راغلی دی؟ زه خو دا ټیک ته د دې څیزونو دغه ټیک ته قایل یم چې دې فایده هم ډېره ورسوله، خو ګورې دې ډېر لوی نقصان هم ورسوه. او د هغې وجه څه ده چې نن قسم په خدای موږ دا اورو چې بعضې هلکانو د خپلو میندو سره نکاحګانې کوي. والله العظیم زه اوس خبرې نشم کولی، یو خو دا کیمرې م لګېدلي دي، بل د جمعې ورځ هم ده. زه خو یم امریکا پرېږده، یورپ پرېږده، نور ملکونه پرېږده. زما دې د الله په ذات قسم وي چې په منبر د رسول ناصب او دروغ ویل اسم لویه ګناه ده، او بیا چې په منبر ناست او دروغ ویل دا د هغې نه هم عظیمه ګناه ده. زموږ ډېر کم علم دی، خو والله العظیم ما ته په دې کلي کې داسې مسلې راغلي دي چې یو ورور د خپلې خور سره زنا کړی، ما ته په دې خپل کلي کې. دا راته هسې خبره کوم، نور کې به هم دا وي. یاره زما دې د الله په ذات باندې قسم وي، ما ته یو جینۍ ټلیفون کړی، ما سره خپل پلار دا چل کوي، ما ته ټلیفون کړی، د دې خپلې چارسدۍ علاقې خبره. نو بهر کې ډېره فسادي زمانه ده، نو مور حرامه وي، ابدالابد حرامه وي. نو الله داسې یو قانون پاس کړ چې د رسول الله مبارک بیبیانې الی یوم القیامه دا هغې وخت نه راوله تر د قیامته پورې داسې په انسان باندې حرام وي لکه څنګه چې خپله مور. نو دا پیغمبر بیبي دا د امت مور وي. نو حفصه رضی الله تعالی عنها خو د حضرت عمر لور ده، نو یو خوا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د روحاني طور باندې مور بیبي هم ده. نو ما ته ابو حفص وایې ځکه چې دا د ډېر عظیم نسبت ده وجه. او دویم نمبر حفص
فاروق جان ته ډکشنری وګوره نو حفظ معنا د زمری بچي د زمری بچي حفظ ما سار وکړه نو د زمری بچي ته ویو د زمری خو ډیر نمونه دي کنه یو ته حفظ هم وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زمری بچي داغه کم شان دي کم مقام دي نو د دې وجې دا نمونه او دا لقبونه ولا الله ورکوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه نه تقریبا 20 کاله مخکې دی پیدا شو دغه د بعثت نه مخکې 20 کاله د 20 کالو چې رسول الله مبارک ته پیغمبري ملو شو نو چې پیغمبري ملو شو نو نبی علیہ السلام اعلان د نبوت کو او خلک دین تر ادا کول بهر کې هغه واقعیا هغه نه بیانو صرف تاسو ته یو مقصدی خبره د دغه اسلام درولو دغه نو سخت کافرانه مخالف شو نو چې مخالف شو نو د کافرانو یو میټینګ راوخته او هغه میټینګ زید هغه نومو دغه نومو دارون ندوا دا مکه مکرمه کې او دا د بیت الله په خوا کې او د نن یو 12 یا 14 کاله مخکې هغه ځای موجود و هغه ځای باندې یو دروازه جوړه شوې وه باب دار الندوه لیکلي به نو ما هغه ځای لیدلی خو اوس هغې لخته د حرم نوې توصیه شوې ده د باب عبدالله دغه عبدالله چې کومه توصیه کړې ده نو هغې کې دا دروازه روانه شوې ده اوس نشته مخکې دا وه دقې دار الندوه کې به ده کو خو زه راته وهابونه چې صاحب یو سانه دغه خیمه نښې راته خیمه د بیت الله شریف چې دا کومه ناوه ده دی ناوی ته چې هغې دروازه کې به کېناستې نو دا ناوه به راته بلکل مخامخ کارېده نو دی ناوی ته مخامخ دقلته دارالندوه د دوی د میټینګ ځای و مشورې به یې کولې نو ټول راجمع شو و یره د پیغمبر علیه السلام خو د نبوت اعلان کړی د راځئ مشوره کړو د سره څه چلو کړو نو چاوی د وطن نه وباسو چاوی یره کور کې قید کوو چا سوي حضرت عمر پاسې یره زما یو رایه وایي وی دا څه چل شوی دی وی دا نوی انسان پیدا شوی د نبوت دعوی کړی د زمون خدایانو ته بد وی او دوی چې د یو الله عبادت وکړي نو زمونږ هغه خدایانو بد وی د څه علاج پکار دی څه علاج پکار دی وی څه علاج کو وی علاج کې واحد دادی واحد علاج دادی زما پسیل کې دا تور ادا سے روح کړه ګوره دا باقاعده په احادیثو کې دي او وی پدی تورت نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نقل کفر نه باشد صرف تاسو خبره کوم عمر وی پدی تور د رسول الله مبارک سر مبارک بس روت چې روت اوس پقار روان دی عمر الله اکبر تاسو موي یو عجيبه دبدبه یو عجيبه زور ولا الله ورکو تور وسری سره روان دی کې ابي نعيم رضی الله تعالی عنہ یو صحابي وغه چې رسول عمر چرته روانه دومره په غوسه کې او دومره په قهر او تور دی راسته نو عمر رضی الله تعالی عنہ وتوي و ير دلته یو کس پیدا شوی دی او نومي رسول الله مبارک دی داغه سر قلمو بهر کې هغه وتوي هغه به ختم نشي هزار کولی وی دا ولی وی د یو نوی دین د یو نوی رالا او د یو نوی کتاب خبره کوي او وی چې په دې باندې ایمان وروړي نو دا خبره بالکل ختمو هغه وتوي هغه حضرت نعیم رضی الله تعالی عنہ وی داغه به یو وختم هزار نه کې هغه پریدا ته چې کوم رالا ختمه که کم دین ختمه کم قرآن ختمه آغا قرآن آغا دین آغا رلا ستا کور تا راغلی ستا خور مسلمانه شوی د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور وی عمر چې دا وریدل آغا غصه نورم زیاته شوی خدا رلا زما کور تم راغلی دا بهر کې کور تا راغی وربندو او دغه شان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خور او خي بل استاد دي ځان پسې ور بند کړی دی او د قرآن شریف هغه درس کوي ور یو ډبه ور یې لرکه وی دا تاسو سره ولیدي نو دغه وخت کې د سورته طه آیاتونه نازل شو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى
الله لا اله الا هو. الله الله غزاد دی چې نشته بل ذات الا هو، هم دقه یو ذات دی. دی خلکو خو به د سوونو بوتانو عبادت کوي، خایو الله د یو الله عبادت. بس تورې راواغشته او دا خورې په دې مخ باندې وواله، د هغې د مخ نه وینې روانې شوې. اخوا یې هغه خپل اوښې باندې را باندې کړې، اخوا یې هغه استاذ و هغه باندې را باندې کړې. دا واله او دغه کوي. دې کې حضرت عمر خور خو ډېره شجاع د عمر خور وه، هغه وله ورله او بهرحال هغې ورته وی تم زما د بابا نه پیدا یو زم پیدا یم. یو خبره یاد ساته چې دا وجود به ټوټې ټوټې کې، خو د دې وجود نه به دا لفظ اونځي چې الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى. یاره دې خبرې د حضرت عمر په زړه داسې اثر وکړه، داسې اثر. ولې دا خبره د زړه نه راوتې وه. او اقبال څه وایي؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. د زړه نه چې کومه خبره راوځي که نه هغه اثر کوي یار. هغه داسې اثر کوي چې هغه راله شپه ورځ کوي او ورځ راله شپه کوي. بس چې ده وي د عمر په زړه باندې د آیات ډېر لوی اثر وکړه. بس تورې د لاس نه پرېوته، وی خورې دا ته څه ویې ته ماله دا الفاظ راکه. هغه ورته دې وخت کې پلیتې ورشه ولامبه وی لامبه او چې وی لامبه بیا ورته راځه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله لاړه. ور یې وډبو چې وی ډبو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورته داسې سلوک یې وکتل. نو د عمر خو یو لویه دبدبه وه. نو رسول الله مبارک له راغی وی عمر دی، وی عمر دی. وی ښه. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته ما ورته پرېږده، رسول الله مبارک ورته تا ورته نه پرېږده، ما ورته پرېږده. بس ور یې لر کړه. د دې ځای نه وی عمره تا لا اسلام او دین نه دی راوړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څومره لوی شان والو، څومره طاقتور او څومره پهلوان او څومره لوی شان یې لره. قسم په خدای هغه وی چې رسول الله مبارک کله زما د ګریوان ته لاس واچو نو د سر د ویښتو نه راواله تر د خپو د نوکه پورې ټول بدن مې ورپېده او د خولې ته روانې شو. فاطمې رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر خور وی الله رسوله وی زور ولا مه ورکوه. نو رسول الله مبارک ورته عمره تا لا اسلام نه دی راوړی. نو خور ورته وی دقه اسلام نه راغلی ده. دی ورته ولې ووې؟ یاره دلته تقي عثماني صاحب یو ناشنا نکته لیکلې ده او یو ډېره ښکلې مزیداره نکته چې تا لا اسلام نه دی راوړی. د دې نه یو ورځ وړاندې د رسول الله مبارک دا شان وایي. د دې نه یو ورځ وړاندې رسول الله مبارک صحابو سره ناست دی او داسې وي تاسو لاس اوچت کړئ یو دعا کوو. دا باقاعده په احادیثو کې دی. نو چې دا صحابه اوچت کړ، صحابي نوم رانیر شو چې دا کوم روایت کوي. وی رسول الله مبارک داسې لاس اوچت کړ، لږ ما ته متوجه شي. وی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین. خدای دې اسلام لا د دې دوو عمرو کې په یو عمر باندې شان او مقام او مرتبه ورکړي، تقویت ورکړي. یا عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الحشام. عمر ابن الحشام دا ابو جهل، د خپل نوم عمر ابن الحشام او د حضرت عمر نوم عمر ابن الخطاب. وی خدای په دې دوو عمرو کې یو عمر راته مسلمان کا. دا رسول الله مبارک دروازه دعا وکړه او د شپې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاس نیولې د رسول الله مبارک والا راغی. الله رب العالمین هغه دعا په یو ورځ کې قبول کړه. دا د رسول الله مبارک شان دا ته شان د دې وجه چې دلته یو بل خبره کوم. دا د خپل پیغمبر مقام راته بیانو. دقه شان یو دعا یو بل پیغمبر کړی. هغه پیغمبر څوک؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړ کړه نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش د 4.5 کاله مخکې دا دعا وکړه. د رسول الله مبارک د پیدایش نه 4.5 کاله مخکې یو دعا یې کړې. د قاري صاحب وایه ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. په مختلف اندازونو باندې راغلی ده. دقه دو ربنا وبعث فیهم رسولا. خدایا بیت الله می جوړ کړه، خو د دې بیت الله په دې جوړولو کې درته یو سوال دا کوم چې خدای زما په دې اولاد کې جناب محمد رسول الله پیدا کړي. نو دا دعا یې کله وکړه؟ 4,500 سال مخکې وکړه. د ابراهیم علیه السلام دعا 4,500 سال بعد بیا قبول شوه.
او رسول الله مبارک سار دعا وکړه مقام حضرت عمر اسلام راو. دا د رسول الله مبارک شان دی مقام. یره چې اسلام یې راوړو قسم په خدای په ابن ماجه کې حدیث دی وی صحابه د خوشاله نه د تکبیر आवाज وکړه. وی دلته صحابه आवाज وکړه الته جبريل د اسمان نه راغی. دا په ابن ماجه کې حدیث را بشیرته الته جبريل د اسمان نه راغی وی چې څنګه دلته نن خوشاله صحابه د حضرت عمر په اسلام باندې کوي والله العظیم په عرش مولا کې فرشتیم د عمر په اسلام باندې خوشاله کوي. عمر لا الله دا شان ور کړی دی. او زه یو خبره کومه او دا مې د یو ډېر لوی عالم نه اورېدلې وه او په دې زړه کې سمه ورننوځي په دې زړه کې سمه ورننوځي. تاسو چې دا دلته څومره راغلي یو خبر راته کوم تاسو یا څومره راغلي نو تاسو د دې دپاره راغلي چې موږ کې دین او اسلام راشي. نو تاسو ټول وایي خدایه موږ په اسلام باندې روان کړي خدای موږ کې اسلام راولې شاباس خدای موږ په اسلام باندې منور کړي. موږ ټول اسلام غواړو چې خدای موږ اسلام راکړي راولې اسلام په احکاماتو عمل را نصیب کړي. موږ ټول اسلام غواړو والله العظیم. په حدیثو کې به تیمورا فاروق جانو نور طالبانو راشي چې موږ ټول اسلام غواړو او په مخ د کائنات کې یو واحد شخصیت دی یو واحد شخصیت چې موږ ټول اسلام غواړو. اسلام حضرت عمر غوښته اسلام وی خدای پاکه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. خدای اسلام لا په عمر باندې تقویت ورکړي. نو موږ ټول اسلام والو اسلام حضرت عمر غوښته. الله اکبر. مله د دین لوی شان خو زه نه منم یار لوی مقام خو زه نه منم د بل چا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله رب العالمین مسلمان کو او ډیر لوی اسلام لا الله تقویت ورکړه. قسم په خدای حدیثو کې راځي زه خیر خپل مقصدی خبره لا بس ورزمه وخم ختم شو چې کله رسول الله مبارک حضرت عمر مسلمان شو نو دا باقاعده په حدیثو کې دی الله رب العالمین د تاسو ټول مکه مکرمه ته بوت لګي. امین وایي. په مکه مکرمه کې ننم هغه دروازه موجود ده چې کوم ځای کې به د رسول الله مبارک یو صحابي او داغه په کور کې به پټ دعوت او تبلیغ چلاو. ننم هغه موجود د صفا لخته صفا سره جوخته هغه دروازه مانه نوم یې بهر کې بغي دروازې نوم را نیر شو د یو صحابي په نوم باندې وا الته به دی پټ کې ناستل چې عمر مسلمان شو. رسول الله مبارک ته وی ګوره وی دا الله رسول یو تاسو نه وی چې دا کم اسلام منګ راول دا حق دی او وی چې په دې کم ذات الله باندې منګ ایمان راول هغه حق دی او وی چې د کم اسلام او دین منګ ته دا قران را لګلی دا قران حق دی رسول الله ورته بالکل حق دی او چې د کم دین او اسلام او الله منګ له پیغمبر را لګلی ته حق وی بالکل حق وی دا څه شلې چې ته په حق اسلام په حق دی قران په حق دی الله په حق دی پروا ما ساته چې ته په کوټه کې دنه ناسه راشه او د بیت الله په خوا کې د دین او د اسلام اعلان دا د حضرت عمر د برکت اسلام له دومره تقویت ورکړي. نو لوی مقام او لوی مرتبه دا اوس وخت نشته ان شاء الله وتعالى دا مې اراده ده چې د حضرت عمر سیرت په داغه د پیدایش د تر د مرګ پورې ته یو ځل شروع کوم کو په 15 جمعو کې کو پښپغو کو شو دا به خو بس زما په ذهن کې چې داغه کم شان دی کم مقام دی کم مرتبه ده هغه دا چې زمونږ استاد د هدایت لپاره الله دا عظیم کلام قرآن عظیم الشان را لېږلی دې کې مختلف احکامات دي او دا احکاماتو نزول بعض وخت شوی دی په یو موقع باندې زمونږ د علما وی وره او دا حافظ ابن کثیر تیمور جان بیا وګوره په ابن کثیر کې دا شته. حافظ ابن کثیر په د خپل تفسیر حافظ عماد الدین په د خپل تفسیر ابن کثیر کې دا باقاعده لیکلي دي چې په قران شریف کې سلیرش آیاتونه دا د حضرت عمر پرې باندې نازل شوي. اوهو دا ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري. زمونږ د دې چینی یو لوی عالم اوس وفات شوی دی اسدجان خیر تاسو سره کوم بیانات شته قاضي حمید الله صاحب رحمهم الله یاره ډېر عظیم عالم او قسم دی یاره الله چې هغه کم علم ورکړو کنه نو زه اکثر یو خبره کومه او دا به شیخ حسن جان صاحب کوله اسدجان
وی لیوار پیژني، لیوار پیژني او ګلکار پیژني. دا چې اوس دې جومات ته څنګه راننوځي نو اعظم استاد او سجاد استاد هغه ناست وي هلکه دې جومات کې دا فرق دی، ګلکار پیژني. او علی هذا القیاس د هر چا چې څه خپل فن وي هغه فن کې هغه سړی هغه پیژني، هر چا چې خپل فن وي. زموږ تا محمد حاجي صاحب دی نو دی چې موټر ته ودرېږي او د انجن اواز واوري نو هلکه د انجن کې دا فرق دی، دا خپل فیلډ دی، د هر چا یو خپل فیلډ دی. عالم پیژني دا یاد ساتئ. د قاضي حمید الله سے علم زویم په 400 کې به ډېرو کمو خلکو ته میلو، ډېر لوی شانه او ډېر لوی مقام او ډېره لوی امر. دا خبره مې د هغه نه اورېدلې وه د عمر په دې شان کې، نو ځکه یې راته بیانوم او ډېره په دې زړه باندې لکه سم ملهم لګي. وی عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر د مرې نبوي الله خبرې کولې، دا دغه خبره ویا څه عجیبه خبره کوي. وی د عمر د مرې نه به الله خبرې کولې او د رسول الله مبارک یو حدیث پیش کړ. نو عمر چې به کله یو خبره وکړه هغه به الله منظوره کوي، بالکل داسې ده. نو په قرآن شریف کې 40 آیاتونه داسې دي چې دا د حضرت عمر پرې باندې نازل شوي. زبردست د هغې نه یو 3 ویم، د وخت د کمي د وجې هغه یو نیمې ته خبر ورسېده، صرف یو 3 راته ویم. دا پرده اول نه و نازل، نو دا بیبیانې به بدن به نور ټول په ټول، خو دا مخ مبارک به ښکارېدل، لاسونه به ښکارېدل. عمر چې به داسې راغی داسې به سر ښکته کړی. نو رسول الله مبارک ته یو ځل ویې د الله رسوله زما د غیرت، زما د دین او زما د اسلام دا نه ګواره کوي، دا نه قبلوي چې دا بیبیانې دې داسې بار ګرځي او دا خلک دې ورته ګوري. موږ ورته نه ګورو، موږ ته خو میندې دي، ستا دا لوڼه خو زمونږ خویندې دي، موږ ورته نه، خو چې خلک یې مینې. زما دا رایه ده چې دا بیبیانې دې په کور کې ناستې. رسول الله مبارک ته زه خو د ځانه کار نشم کولی چې الله راته نه ویني. تاسو د الله په ذات یقینو کې وګورئ، دا تفاصیل وګورئ. وی الله دا هغې ځای نه جبریل د بره نه راولېږه چې عمر کومه رایه ورکړه دا د الله هم دا رایه ده او دا د نن نه دا قانون جوړ شو چې ستا بیبیانې دي کو ستا لوڼه دي او کو د اسلام څومره مؤمنانې دي دوی ته ووایه چې خپله پرده کوئ. څنګه پرده کوئ؟ قاري صاحب وایه یا ایها النبي قل لازواجک، وایه ورپسې وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب زموږ د علماوی دا څه ته وایي؟ د دې سر د دې ویښتو نه راواله تر د خپو د نوکه پورې دا ټول بدن به پټ کې، دې ته جلباب وایي. نو ای د الله رسوله عمر چې کومه رایه درکړه الله وایي دا زما فیصله ده چې ووایه ته د خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته او د قیامت د ورځې پورې څومره مؤمنانې ښځې دي دوی ټولو ته ووایي چې خپله پرده کوي. چې کم د عمر رایه ده الله وایي دا زما هم رایه ده، دا زما هم فیصله ده. د عمر پرې باندې دا آیات نازل شوي. دویم نمبر وره رسول الله مبارک د بیت الله نه طواف وکړه. چې د بیت الله نه طواف وکړه و یاره اوس د دې طواف د شکریې دپاره نفل کو، نو یې کوم ځای وکړو؟ نو د بیت الله خو یو خښته یو ځای دا ډېر لوی مقام لري. نو بعضې صحابه ورته د دې دروازې مخې ته به یې وکړو، کنه ملتزم شریف چې ورته وایي تاسو دروازې مخې ته به یې وکړو. بعضې صحابه ته یې داسې چل وکړو حجر اسود داسې لوی شان لري د دې مخې ته به یې وکړو. بعضې صحابه ورته یې داسې چل وکړو چې دا حتیم کم دی دا د بیت الله حصه دې کې به یې وکړو. بعضې صحابه ورته ده ووي. رسول الله مبارک ورته چې د الله کومه فیصلې زه نشم کولی. نو حضرت عمر ته یې ویل ستا څه رایه ده؟ وی د الله رسول زما رایه به یا منظوره شي یا نه، خو زما یو خپل سوچ دا دی خو دا بیت الله ده، خو دا حجر اسود دی، خو دا ملتزم شریف دی، خو دا صفا مروه ده، خو دا زمزم دی، او خو دا عرفات دی، او خو دا مزدلفه ده. د دې ټولو تعلق د ابراهیم علیه السلام د احکاماتو سره دی. نو زما رایه دا ده چې موږ د طواف نه فارغ شو نو دا 2 رکعته به موږ مقام ابراهیم سره کوو. د عمر د خولې نه دا خبر ورته هغه ځای نه جبریل راغی وی الله وایي چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. دا کومه رایه چې د عمر د الله هم دقه فیصله ده چې د مقام ابراهیم سره دا 2 رکعته کوي. دا د عمر پر رایه نازل شوی. دریم نمبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځلي دشمنو خو منافق داغه نوم عبدالله
ابن سلول علیه اللعنت لوی منافق و یاره هغه د منافقت بعض واقعیت پر زبې وویم هغه مردار شو مړ شو چې مړ شو منافق یې څه ته وي اسدجانه په ظاهره باندې مسلمان او په پټ په زړه کې کافر دقه عبدالله ابن ابی ابن سلول هم دقه شی و په ظاهر مسلمان خو منافق او قرآني کافر و په قرآن ثابت و یاره چې دی مردار شو د ده یو زوی و د هغه عبدالله نوم رسول الله مبارک لراغ وی راشه زما په دې پلار جنازه وکړه نو په ظاهر خو مسلمانو او دا زوی کرم په ظاهر مسلمانو او په باطن کې منافق او دا زوی کرم مسلمانو یره دی عبدالله ابن ابی ابن سلول رسول الله مبارک سره یو خېګړه کړې و هغه خېګړه برته پرچته په جمعه کې بیا بیان کړ هغه د رسول الله مبارک په دې زړه پرته وه نو رسول الله مبارک فیصله وکړه چې بس زه د عبدالله ابن ابی ابن سلول جنازه کوم بس جنازې ته مخکې شو دی کې عمر راغی او تاسو د خدای په ذات یقینو کې په روایتو کې راځي وی حضرت عمر رضی الله عنه د رسول الله مبارک د لمنه داسې کړو نیولې چې ته د چا جنازه کې دا خو هغه ظالم دی چې د دین ته څومره نقصان رسولی دی د تا ته څومره نقصان رسولی دی ستا په جامه باندې د څومره لوی داغ لګولی دی اے دا الله رسول جنازه مکوه جنازه مکوه د دې سره رسول الله مبارک ویني زه جنازه کوم بهر کې رسول الله مبارک جنازه وکړه چې جنازه وکړه یو وخت سلام والو دی بل وخت سلام څنګه والو دی کې حضرت جبرئیل راغی د اسمان نه او رسول الله مبارک ته وی په دې ظالم خو د جنازه وکړه خو د عمر رایه بالکل صحیح ده د عمر رایه بالکل کره ده د نن نه پس په منافق سړي جنازه نه کې الله د حضرت عمر په رای باندې قرآن نازل کړ وایو پس قاری صاحب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر د دې نه پس په منافق سړي جنازه کې دا د حضرت عمر په رای باندې نازل شوی څلورم نمبر وره ما خو ته وی یو زین دی ټول داسې دی چې د انسان د زړه سمرو باسي رسول الله مبارک د یو دوه کسانو فیصله راوړه یو و یهودي او بل و بشری نومو و منافق خو په ظاهر مسلمان یو زغره ولا راوړه زغره یهودي وی زما ده او بشر منافق وی زما ده رسول الله مبارک له فیصله راوړه دا ګوره قرآن شریف کې د قرآن شریف واقعات بیانو چې رسول الله مبارک له فیصله رااله په 15 سپاره کې دي رسول الله مبارک د يهودي خبرې موریدي او د بشر منافق چې په ظاهر مسلمان او په باطن کې منافق او دغه خبرې موریدي چې رسول الله مبارک او قتل نو غزغره د يهودي وا فیصله چې وریدي او دغه کړه نو بس فیصله دا وکړه چې د اصغره به د يهودي بس يهودي لور دی دواله بار ته وروتل بشر منافق وی یاره دا سو شو رسول الله مبارک خو فیصله وکړه خدا فیصله زمانه ده خو او رسول الله مبارک صحیح فیصله کړې نو دی بشر دی يهودي ته وی تر راځي یو بل چاله فیصله وی چرته وی تر اعظم اپسه نو حضرت عمر لاراله نو حضرت عمر ته زمو فیصله وکړه وی څه فیصله ده وی دا صغره دا يهودي وی زما د زم چې زما د بشر وته وی نو زمونږ د دې فیصله وکړه وی ښه فیصله برلو کوم کنه نو دا يهودي وتی فیصله بالکل توکا خو یو خبره یاد ساته د دې نمخ کې من رسول الله مبارک لتلو رسول الله مبارک لا او رسول الله مبارک زمو د ترمنځ فیصله کړ د دې د رسول الله مبارک په فیصله غوړي دوباره فیصله کوي او دا صغره مال را کړی دا فیصله رسول الله مبارک یو ځل کړی دا وی خر رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړی دی اوس دوباره فیصله غوړي او کنه وی خدا خو ډیره آسانه فیصله ده اوس به را لپاره سات باندې وکم بس کور تلالو تاسو د الله په ذات کې نه دا غوړي اسه جن په قران کې دا واقعیا کور تلالو تورې روخ کله او چې تورې روخ کله داغه منافق بشر دا سټي وو سره التپری وته وجود التپری وی زه فیصله مې وکړه بس داغه منافق کسان رالل عمر ته دا څه چل کوي ما فیصله وکړه غوی رسول الله مبارک لرال وی عمر دا څه چل کړي دي تا یو ځل فیصله کړی وو هغه فیصله غو من دا منافق عمر لاله عمر وی چې خد رسول الله دی یو ځل فیصله کړی ویو بیا دې پکې بل څوک فیصله غواړي نو بل څوک فیصله به بیا چې د رسول الله په فیصله څوک بل کوي نو دا چل به سره کوي حضرت رسول الله مبارک حضرت عمر ته دا څه چلو
دا خو تا یو ډېر لوی دغه وکړه، دا دې قتل دې وکړه، سړی دې ووژه، دا دې څه چل وکړه. دې کې رسول الله مبارک حضرت عمر ته دا وایي، هغې ځای نه حضرت جبریل د اسمان نه راغی او آیات یې راوړه چې فلا وربک لا یؤمنون به حتی یحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم خرجا مما قضيت. ښه ته دې د الله رسول فیصله وکړي او ستا په فیصله دې بیا بل څوک فیصله کوي، نو چې ستا په فیصله بل څوک فیصله غواړي هغه سره به هم دقه د منافق کار کوي. حضرت عمر چې کم کار کړی دی الله وی بالکل صحیح کړی، قرآن کې دی. یا خدای زبر اوس کم ویم، کم د حضرت عمر د قشان او مقام برته بیانو. اخره کې به بس صرف دومره ویم چې د رسول الله باندې یو بل غټ امتحان راغی. او امتحان سو عمدی عبدالله ابن سلول ابن ابی ابن سلول حرامی یو ډیر ظالم سکیمو چلو او په حضرت عائشې باندې الزام ولګاو. موږ دا واقعیا مخکې کړی د بیا به موږ او رسول الله مبارک په زندګۍ کې دومره سخت تکلیف نو راغلی څومره چې دا راغلی. عائشې باندې الزام ولګي. بهر کې په قرآن شریف په سورت نور کې 13 آیاتونو کې دا مفصل واقعا ده، سم دا زړه د سړي نه راوباسي. رسول الله مبارک ته چې کم غم کم تکلیف په دې باندې رسېدلی دی د هغې شان زه نشم بیانولی. یره رسول الله مبارک خپل صحابه راوغوښتل، وي څه چلو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته د الله رسول ستا دې غم ته چې موږ ګورو او ستا دې تکلیف ته موږ ګورو، نو بس د دې فیصله دا ده چې عایشې بیبي له طلاق ورکړه، خبره به بس ختمه شي. نور صحابه مختلف رایې وکړه. رسول الله مبارک حضرت عمر ته وکتل، وي څه چلو کړو. واره وروڼو واره د حضرت عمر شان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل د الله رسوله نور خبرې به بیا وروسته خو زه یو تپوس صرف تا نه د الله رسوله کومه چې تا د عایشې بیبي سره نکاح کوله، نو دا نکاح دا فیصله تا د چا پاره یې کړی؟ حسن جان دا خبره ووایه. نو تاسو د الله په ذات یقین کې بخاري راواړوئ. رسول الله مبارک دا خپله ګوته آسمان ته ونیوله، وی دا ما ته الله وی الله. او دا بخاری کې حدیث دی، عائشہ بیبي وی کله چې زما نکاح کېده که نه، نو رسول الله مبارک لا حضرت جبریل زما دا شکل مبارک دا تصویر د ریخمو په یو تال کې راوړو او رسول الله مبارک ته وی الله وی چې ته به دې بیبي سره نکاح کې. نو دا فیصله چا کړې ده؟ الله کړې ده. دا الله کړې ده. ویل موږ د دې الله نه تپوس کوو. خبره جوړی چې تا د رسول الله مبارک د پاره داسې بیبي چې خلک یې هغې متعلق دا وي داسې بیبي منتخب کړې ده. عمر دا وی او د پاس د حضرت جبریل علیه السلام سورت نور 13 آیاتونه راوړل او د آیات ته لږ وګورئ. هغې 13 آیاتونو کې یو آیات دا وی الخبیثات قاري صاحب وایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. لږ دې نسبتونه ته ګورئ. وی الخبیثات للخبیثین، وی د ناکارو ښځو دپاره ناکاره سړي دي او د ناکارو سړو دپاره ناکارې ښځې دي او د پاکبازو ښځو دپاره پاکباز سړي دي او د پاکبازو سړو دپاره پاکبازې ښځې دي. خو څوک د حضرت عایشې بیبي شان او مقام ته ګوري، دې ته دې ګوري چې دا د چا بیبي ده؟ دا د محمد رسول الله بیبي ده. د دې فیصله الله کړې ده. نو الله ورپسې فوراً راوړل، وی اولئک مبرؤون مما یقولون. وی چې دا څوک لګیا دي دا د ځانه لګیا دي. عایشه بیبي داسې پاکه ده لکه څنګه چې د اسمان دا رڼا پاکه ده. دا د حضرت عمر پر باندې آیات نازل شوی دی. عمر رضی الله تعالی چې حضرت رسول الله مبارک ته خو زما د زړه ټول داسې یوې ځای نه دي. اوس خو زه تاسو ته کوم بیانوم، د الله په ذات مې د قسمي چې دې آیاتونو ته ګورې د عمر شان او عمر مقام. نو عمر له الله ډېر لوی شان ورکړو، ډېر لوی مقام وله ورکړو، ډېره لویه مرتبه ورکړه. ما خو تا ته ووي چې د عمر په شان باندې موږ بیان شروع کړو، نو انشاءالله د پیدایش نه تر د وفاته پورې به پې لس جمعې ولګي. دومره لوی شان لري. خو بهر کې
22 لک مربع میلو باندې حکومت کړی 22.5 لاک مربع میل. او زما والد صاحب دی الله دې سره چا چې والدین وفات دي د هغوی دې الله مغفرت نصیب کړي. والد صاحب به مې وي د پاکستان د هغې وخت آبادۍ مطابق وي وی چې 10 پاکستان یو ځای کې نو د حضرت عمر باچۍ به دې جوړه شي. 10 پاکستان داسې باندې باچۍ کړې ده او د عدل او د انصاف داسې حکومت یې کړی دی چې تاریخ د هغې نن پورې مور به داسې بچي کینی چې راوړي د حضرت عمر سې باچۍ. او څه به وي دا وره انسان پرېږده، انسان پرېږده، انسانانو هغه انصاف خو پرېږده. ویې دې خبرو ته لږ دا د حضرت عمر په تاریخ کې وګورئ. وی کو د دجلې د دریاب په خوا کې سپي د تندې نه مړ شو. اوس اوبه داسې پرتې دي، اوبه داسې پرتې دي او یو سپی راغی او اوبه پرتې دي او دې د تندې نه مړ شو. نو تندې نه به څنګه مري؟ اوبه خو پرتې دي که نه. خو عمر به بیا هم وي وی کو د دجلې د دریاب په خوا کې سپي د تندې نه مړ شو د عمر نه به تپوس کېږي. داسې بادشاهي وکړه، داسې د عدل او د انصاف بادشاهي کړې ده. هغه ما ته وي یو ځان له تاریخ لري خو بهر کې په سن 24 هجري ده او د دې غټ اختر 20مه تاریخ دی، ذی الحجې 20م تاریخ دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګوره دا یاد ساته اسجانه چې کوم انسان په دین کې مضبوط وي او دنیا یې په لال ځان کړی وي که نه نو کفار بیا د هغه متعلق لګیا یې سوچونه کوي، کفار د هغه مطابق سوچونه کوي. نو چا یو غلام ابو لؤلؤ فیروز د هغه نوم و، هغه په پیسو باندې جوتي که چې ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شي. نو عمر د سار په مونځ باندې ولاړ دی خو د دې مونځ نه مخکې به په دعاګانو کې یو دعا کوله. بس هغه دعا به هم نو بس بیا بیان ختموم. یو ناشنا دعا به کوله وی اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک واجعل قبری فی بلدة رسولک. وی خدای پاکه د شهادت مرګ غواړم په مدینه منوره کې او قبر غواړم د رسول الله مبارک په خوا کې. دا دعا به کوله. نو د سار په مانځه باندې ولاړو سایاتونه یې وي او دغه ابو لؤلؤ فیروز د سپونو په منځ کې وردن نه شو او پیشقوزه ورته وایي، موږ پښتانه ورته پیشقوزه وایو. دا دواړه اړخونه یې تیره وي. په دې ورغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نامې د لاندې په هغې پیشقوزه باندې یو وګزاره ووه، بس هغه په هغې ځای را پرېوته. زر یو صحابي او خپل بچی را مخکې کړه د سار مونځ یې وکړه او هغه ظالم ابو لؤلؤ فیروز چې وته نو 9 صحابې په هغې پیشقوزه باندې ول هغه شهیدان شو. اتم باندې یو کس ونیو او په هغې جومات کې یې مردار. حضرت عمر چې روچت کړ بس زر یې کور ته یوړ دوی دغه او د ده نه یو شان مینه روانه وه. نو لومبې تپوس یې وکړه وی د چا د لاسه ولګېدم؟ نو بچي ورته وی د یو مجوسي غلام د وجې. وی الحمدلله چې مسلمان په لاس باندې زما وینه نه ده راغله. دا د خدای ډېر لوی شکر. 3 ورځې ولې دغه کو خو په 1 محرم الحرام سن 24 هجري باندې هغه مرض زیات شو او دقیق باندې اوس وفات کېږي. نو وی ورشه عایشه بیبي راله روغ واړی. نو عایشې بیبي ولې پرده کې راله. وی عایشې بیبي وی زه خو د دنیا نه ځم خو زه تا ته یو سوال کوم به حیثیت دا چې ته زما مور او زه ستا زوی یم. زما دا یو سوچ دی او یو فکر دی چې که زه وفات شم نو ما د دې خپل یار د رسول الله مبارک په خوا کې دفن کړه. دا زما تا ته یو سوال دی. عایشې بیبي ورته وی ستا په ما ډېر لوی احسانات دي. د عایشې بیبي ورسره ډېر محبت و، ډېر عظیم انسان او د مور هم وه. وی ستا په ما ډېر احسانات دي، هغه احساناتو بدله زه ستا نشم پوره کولی. داسې دي ما به د بقي په میدان کې دفن کي او ما چې کوم ځای د ځان دپاره منتخب کړی د عمر عام طاله ده او دا ازلي فیصله هم شوې وه. یو خبره بس دا کوم په دې باندې بیان ختم. دا ازلي فیصله شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشکات کې به راغلي وي یاره ته را به شي. یو ځل راپاڅېده، یو وخت حضرت عمر د او ابوبکر صدیق په خلاص کیلو و او بل وخت حضرت عمر په لاس کیلو و او ټول د جمعې ورځ لکه دا څنګه چې دا دیونیول او د لاسونه ولدا سوچت کړل. وی هکذا نبعث یوم القیامه. وی څنګه چې ما تاسو د لاسونه دن اوچت کړل تاسو مونږ وینئ د قیامت په ورځ به دقه شان مونږ درې واړه د قبرونو نه پاسو. قبرونه یو ځو دغه فیصله یو ځای شوی.
او دریم نمبر خبره دا ده چې عمر ډیر لوی شان لري. دا زموږ د دین وهاب ګل حاجي صاحب دا مسله دا وره چې دا انسان په کوم ځای کې دفن کوي که نه د دې ځای نه د ده دا خوره راغېشتي. هر انسان چې کوم ځای دفن کېږي نو ډېر بزرګان داسې وي چې د معلا د مکې مکرمې خورې ونه راغېشتي. زموږ ډېر پاکستانیان داسې دي، ډېر داسې دي چې د مدینې منورې د بقي مبارک خورې راغېشتي، هغوی هلته دفن شي. د بعضې داسې وي چې د یو ځای نه راغېشتي، د بعضې داسې وي چې د ښکاري بابا نه راغېشتي. دلته زموږ ښکاري بابا دی او بله مقبره د حاجي صاحب دی. نو دا یاد ساتئ چې دا انسان یې کوم ځای نه خوره راغېشتي دی دقلته دفن کېږي. دا راته د عمر یو شان بیانوم، بس په دې باندې دا بیان بس بیا ختمومه. د ده دا خورې د دغه ځای نه راغېشتي. تاسو د الله مکې مدینې منورې ته بوتلي امین ووایه. د مړه سم د مینې امین مونږ وي. الله رب العالمین ما سره زما مدینې منورې ته د جانان سلام د بوتلي کا دقه شان مجذوبه انشاءالله. نو چې کله تاسو رسول الله مبارک ته سلام وکړئ، د ما کوم ملګري چې تلي هغوی ته پته لګي، او چې کوم نه یې تلي هغوی دې ووري الله به یې خامخا بوځي. نو چې هغه ته سلام وکړئ نو لږ شان به رامخکې شي، نو بیا ابوبکر صدیق ته سلام وکړئ. نو بیا چې لږ شان دې خوا شي نو حضرت عمر ته سړی سلام وکړي. دا درې واړه په یو ځای دفن دي. او څنګه دفن دي؟ زموږ د علما وایي قبرونه بند دي. ګورئ قبرونه بند دي، چاته هم نه دي ښکاره. خو دا په مدینه منوره کې یو عجیبګر دی او یو تاریخي ځای دی. هلته هغوی یو ماډلې جوړې کړي دي. نو د دوی دا قبرونه مبارک د رسول الله مبارک داسې دی چې دا د رسول الله مبارک قبر دی، قبلې ته مخ دی. نو دې خپو سره ابوبکر صدیق دفن دی. د رسول الله مبارک خپو سره د ابوبکر صدیق سر دی، او بیا د ابوبکر صدیق خپو سره د حضرت عمر سر دی. په داسې طریقه باندې دا دفن دی. اصلا پېښ وکړه په داسې دفن دی. نو درې واړه یو ځای دي. نو زموږ د دین دا مسله ده چې د انسان خورې د کم ځای نه راغېشتي دې هلته دفن کېږي. دا زموږ د دین مسله ده. نو دې ته سوچ وکړئ چې رسول الله مبارک قبر، د ابوبکر صدیق قبر او د حضرت عمر قبر یو ځای دي. د دې درې واړو خورې د دغه ځای نه راغېشتې ده. لوی شان لري یار چې د رسول الله مبارک کم ځای نه خوره ده، د دې دواړو دغه ځای نه خوره ده. د دې نه لوی شان او لوی مقام بل نشته. نو په دې یکم محرم الحرام چې نن کم یکم محرم الحرام سن 24 هجري باندې دغه عظیم د شهادت دا واقعه د حضرت عمر په دې تاریخ شوې ده. یوازې دا ما تاسو ته وي ان شاء الله زه به آینده جمعه باندې بیان کوم. دقم سوچ کې لاره واقعي چې د حسنین او مبارکین تاسو ته مو وي ډېر لوی مقام دی، هغه په خپل ځای ډېر لوی دی. خو د محرم دا یو سوچ مو فکر راولې. او الحمدلله زمونږ د خیبر پښتونخوا د حکومت ته زه په دې خبره باندې سلام کوم چې نن ورځې دغه چټي ورکړې ده. یعنې سکولونو له او کالجونو له کومې چې سرکاري ادارې دي نن د حضرت عمر د وایي دی ډېر زبردست کار کړی دی. د دې موږ تایید کوو چې د کوم شي ښې خبرې د هغې به ښه تایید کوي. دی زبردسته خبره کړې چې دا زموږ د ذهنونو کې موږ تاسو چې د یو مخصوصې فرقې د وجې نن دا خبرې بل خوا اړولې ده. نه د حضرت عمر ډېر لوی شان دی، ډېر لوی مقام دی. الله رب العالمین دی د عمر اخلاق، د عمر هغه شان او مقام د برکت زموږ د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شان او د مقام د برکت الله زموږ د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د شر د الله محفوظ کړي. الہ العالمین څومره بیماران دي کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، الله یې ټولو له صحت او عافیت ورکړي. خصوصا زموږ د دلته د جمعات مرګري د شاګل لالا دا کور والا بیمار دي، الله دې هغې لم صحت ورکړي. نور ستاسو زموږ څومره بیماران دي ممکنه ده زما ذهن کې نه وي، الله یې ټولو له صحت او عافیت ورکړي. څومره مردگان د اسلام چې وفات دي الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، الله دې د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچي. خصوصا زمونږ په دې محله کې پرونه د بله ورځ د افسر کاکا ټبر او زمونږ د ظفر لالا لور هغه وفات شوی، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي. بل زمونږ د دې جمعې ملګری د مخکې کې نه راغلی محمد ولی د هغه وارو بجلی نیولو هغه وفات شوی، الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. او دریم نمبر زمونږ د دې جومات زکریا ماما دی د هغه پرون زوم وفات شوی، الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. بل زمونږ د دې میرې عطاالله جي صاحب دی، هغې میرې نه باقاعده ډېر په مینه او محبت باندې موږ له دلته راځي، ډېر جوماتونه پرېږدي او خپله مینه محبت کوي، د هغه
تر په بل ورځ وفات شو الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي نور ستاسو زمونږ څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي الله یې د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچو وګرځوي د دواړو جهانو خیر دې نصیب کړي ډېر مېلمانه د بار نه راغلي زموږ قاري صاحب محترم معذوره دی او په دې معذور وجود موږ سره ډېر مینه او محبت ساتي د هغې پېښور نه راغلي دي نو دغه شان نور مېلمانه هم پکې ډېر د بار نه دي الله یې د ټولو دا قدمونه په تله نیکۍ کې واچوي الله دې ولې د دواړو جهانو خیر ورکړي دوی چې کوم موږ سره د دین په نسبت او د دې منبر په نسبت باندې محبت ساتي الله ته ولې خپل مینه او لقا ورکړي او دا څومره دوستان راغلي دي څه حاجتونه دي ضرورتونه دي د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي بعض زموږ ملګري سوشل میډیا په ذریعه باندې بیانونه اوري هغوی د دعاګانو دپاره ویل ډېر لوی لست دی زه نشم بیانولی خو چې چا ماته دعا دپاره ویلي دي الله دې د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول کړي برحمتک یا رحمت